چې زموږ معاشره کم طرف ته روانه ده. الله دې باقي په موږ باندې رحم وکړي. یاره جي بس د ډس چل راله نه راتلو نه مې چېرته کړی وي، خو بس په دې ودونو کې مې تللي وي. خبرې کېږي د ماشوم متعلق چې دم څه ټیبلیټس یا څه دې ریلیټډ څه څیزونه اب به مخکې که چېرته میډیکل ټیسټ وشو هغې کې به پته ولګي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، د پلار او زوی رشته ډېره خواږه او د مینې نه ډکه وي، خو دلته د بډبیرې تاڼې په حدودو توحید ګړۍ کې تیرو ورځو کې د 15 کالو ماشوم خپل پلار وژلی و. دا واقعه څنګه شوې وه، وجوهات څه مرګ ته خبره څنګه لاړه، دې حوالې سره به تاسو سره تفصیلي رپورټ شیر کوو. دې حوالې سره به موږ د ملزم خبرې تاسو ته ښیو، د پولیس تفتیش او تحقیق نه هم تاسو خبرو، د ماشوم د فیملی سره هم خبرې کوو. تاسو دا رپورټ پوره وګورئ. راځئ چې د ملزم سره خبرې وکړو. چې ستاسو نوم دی بچې او دا واقعه څنګه شوې وه؟ زما نوم اخترګل دی جي، او دا واقعه داسې شوې وه چې زما پلار به آیس کړل، او دا به داسې کار و جي چې هلته کې مونږ به ټوله ورځ کار وکړو او چې مونږ به ماسخوتن کور ته راغلو نو بس هم به م بد حال شروع. پلار به مې آیس کړل نو مور به م راله وهله ټکوله، بس شکونه به م کول غلطه په کوره او بس هر ټایم به وال ټکول او جنګ جګړې به وي سرجي. او بس او وړوکی ورور مې په دغه سهار کې چې واقعه په کم ورځ باندې شوې نو په دغه سهار کې زما وړوکی ورور را مې تره کار تللی نو بس هغه یې ایسار کړو او دومره غلط د باڼه چوکه وه په یو کمیس کې ولاړو نو هغه یې دومره غلط ووهلو. ما ورته ویل پلاره مې دا ته څه کوې مې داسې خو کافر سره م نه کوي. نو بس هغه ویل زه کافر ښه یم. نو سرجي بس زما دماغ بیا کار ونه کړو، بس تماچه پرته وه ما راواغسته، بس ما چې ډز وکړي بس ما پلار وویشت. دا تماچه چېرته پرته وه؟ سرجي دا د کټ سر ته د چا وه تماچه؟ د چا وه تماچه مې د پلار وه. څه ټایم چې دا تماچه راواغشته او دا پلار دې پویشتو، دې ټایم کې تا زړه له سره رحم رانهلو چې دا خو زما پلار دی؟ سرجي بس زمونږ والله چې سرجي بس ډېره م ورته زړه لوی کړی و، ډېره م ورته ساه راښکې وه. سرجي خو بس د دې نه بغیر مونږ نه خلاصېدو، ګینې په ډاکټرانو مونږ ستړي شو. په ډاکټرانو مونږ لکه نیکه مې وله پیسې ورکړې وایي دا ته واخله وایي ته پې ډاکټر له لاړ شې، هغه د پیسو باندې والوزولې. بیا مونږ کره موټر سایکل و هغه یې خرڅ کړو، هغه پیسې د پیسو باندې وخوړې. مونږ کره 2 بکرۍ وې خرڅې کړې، هغه پیسې م د پیسو باندې وخوړې. مونږ کره یو کټۍ وه هغه یې م خرڅه کړه. نو بس سرجي چې زمونږ کم هستي نیستي وه ټوله یې رالیلاهو کړه په سیند باندې. ډز دې څنګه وکړو او د ډز نه پس څه وشو؟ تا پلار ولیدو بیا ته چېرته لاړې؟ سرجي بس چې ما ډز وکړو نو بس زه چې د کوره وتی یم بس بیا زه کور ته نه یم تللی. او یو ما چې ما خو ته خو پته وه چې په تماچه باندې کالتوس وړاندې دی، بس ما صرف تماچه راواغسته او ډز مې پرې وکړې او بس نور ما ته دا پته نه دی لګېدی. بس یو ناتار شو. بس سرجي زه بیا په ځان نه یم پوه شوی د کور د ګېټ نه چې بس وتی یم. نو بس تا چې کله په پلار ډزې وکړې دغه ټایم کې بیا کور کې چا د رانیولو کوشش تا کړی؟ سرجي بس زما د رانیولو کوشش ډېر وکړی خو بس هلته کې داسې کار و سرجي چې بس ټول مې په پلار شو. نو بس ما د کور نه راواچوله، زه د کور نه وتښتېدم او هغې نه پس بیا بس ما شپې ورځې دا 2-3 شپې ورځې ما بهر تېرې کړي په دې یخه یخنۍ کې او بس کله به یو ځای کله به بل ځای. یخه یخنۍ کې ته چېرته تللی وې؟ دا څو ورځې دې کم ځای کې تېرې کړې؟ سرجي بس کله به یو ځای کې کله به یو پټي کې پروت وم او کله به بل ځای کې بل پټي کې پروت وم. او جي بس پهله خو ته وایې چې زه د پلار ډېر غوسه کړی وم مونږ ټول، خو کله چې دې مړ کړو بیا چېرته خفه وې؟ چېرته دې ژړلي دي؟ والله سرجي بس ډېر خفه وم پې بیا خو بس کار و شوی و رانه بس. تاسو څو خویندې وروڼه یئ او ستا پکې سویم نمبر دی؟ جی مونږ ورونه یو خور هم ده او زه 3 نمبر یم. نو دی چې دا ستا پلار چې آیس کل ته وی که نه جنګ جګړې به یې کولې، نو دې نورو تا نه چې کوم مشران وروڼو ترونو نیکه و ای ولې نه وجه او تا ووجه دا وجه څه وه؟ یاره سرجي بس هغې م ورته ډېر صبر کړی ما هم ورته ډېر صبر کړی سرجي. ستا د پلار به د څومره وخت نه آیس کل او چې کله آیس نه کول نس کل ده به څه کار کوه؟ یاره جي زما د پلار 3.5-4 کاله شوه چې آیس په اسکل
او چې ایس یې نس کړ نو 2.5 کاله بیمار و اورې نو هغې نه چې مخکې بیا به ده کله به یې رشکه چلوله کله به یې دیاړي کوله او بس د آیسو دپاره به له دا پیسې چېرته نه راتلې؟ سرجي بس دا به مونږ غونډه ورځ بس مزدوري وکړو بس ماسخوتن چې به ورغو مور له به پیسې ورکړي نو هغې نه به یې واخیستې او چې وله به یې نه ورکوی نو بس وهله ټکوله به یې او چې دا ډز چل دې چېرته زده کړی و؟ مخکې دې چېرته ډزې لیدلې وې چې دې ټایم کې تا بیا تماچه راواخېسته او پلار دې ډزې وکړي؟ یاره جي بس د ډز چل راله نه راتلو نه مې چېرته کړې وې خو بس په دې ودونو مدونو کې مې لیدلې وې او بس کله چې تا پلار وجلې د هغې نه پس ته خپلو ملګرو سره یا رشته دارانو کې چا سره ناست چې در یا تا له څوک راغلي دي چې یا تا ورته ویلي ما زیاتې وکړو یا یې درته ویلي چې تا خو تا ډېر زیاتې وکړو، چا سره یې دا خبرې کړي دي؟ یاره جي بس ترونه مې را سره ملو شوي وو والله جي بس ویم والمه او عزت یې هم کمه. تا څانه سبق ویلی دی او ته څه کار کوې؟ یاره سرجي بس ما تر 3-4 پورې سکول ویلی دی او زه اوس وخت کې زه د روټو کار کوم مونږ به غونډه ورځ کار وکړو ده ته مې ویل پلاره مې چې ته هره نشه کې مېل کوه خو مېل داسې کار دی مېل چې بس ځان سره بهرني څوک مه کېنوه زما نیکه څو ځل د سره په دې باندې جګړې مو کې خفه هم پې شو ورنه مه ورته مې ګوره دا ځان خفه کېږي مېل داسې مه کوه. او تا سبق 3 پورې ویلی دی، نور سکول دی ولې نه دی ویلی؟ سرجي والله بس یو پلارم یوازې و زموږ د کور خرچه ډېره وه مونږ ګڼو زموږ د کور خرچه به نه پوره کېده بس مونږ ما سکول پرېښو ما زه کار له وتم بل پلارم نشي کولی. سبق دې خوښ نه و که نه د کور پلار در باندې ویلو نه؟ سرجي یو خپله ځاني خدای شته چې زما ورسره شوق هم نو سکول سره مې شوق مدرسې سبق سره مې شوق نو سکول سره مې شوق و خو بس پلار راته ویلو چې د مدرسې سبق نه وي زه تا باندې سکول نه ویم او بس بیا ورته سکول نه وي. د دې نه مخکې ستاسو په کور کې تا سره یا نورو خویندو وروڼو سره د پلار کله جګړې شوې وې؟ یاره جي د دې نه مخکې بس زمونږ کور کې خو به هر ورځ جنګ جګړې وي اورې جي او د دې نه مخکې را باندې ډزې مزې به مې را باندې کړې وي یو شپه جي بس خدای پاک ونه بچ کړي وو او بس هغې نه پس بیا به د مور ته مې ویل دا بچي درلولم او ته مړه کوم او بس سرجي ډېر زیات یې تنګ کړي په عذاب کړي وو والله سرجي بس پلارم و چې اوس یې م را یاد کړو راله ژړا راله چې خفه شو خو بس څوک نه دا د ډز ته خبره څنګه له دا د چا نه اورېدلي وو چېرته ډرامه کې دې لیدلي وو فلم کې دې لیدلي وو دا سوچ دې څنګه وکړو چې دا پلار هم خلک وجني دا سوچ دې څنګه رالو ذهن کې؟ سرجي بس دا د ډېرې غوسې او د ډېر تونه مې بس تماچې ته مې خیال شو بس داسې مې مخکې نه دې ورته سوچ څه کړی و که په دغه ټایم دې ورته اچانک خیال؟ نه جي بس مخکې نه مې سوچ نه و کړی. نو هسې ښه خبره نه وه چې تا چېرته مشران ورسره کېنولې وې د دې پلار د مرګ نه ښه خبره هغه نه وه؟ یاره سرجي والله بس هغه خپل پلان نه منو نو څنګه به مشران څه منو جي او جي ته اوس مطلب ته اوس د زړه کې دا خبره راځي چې یاره کېنولې مې وې مړ کړی دې مې وې که نه اوس هم په خپله خبره ولاړې چې ښه دې کړي دي؟ یاره سرجي والله بس اوس پې خفه یم او جي اوس څه کېدی شي ستا په خفګان اوس څه کېدی شي ته لږ ووایه؟ بس زما په خفګان باندې اوس هېڅ هم نشي کېدی. ستا اوس ته چې جیل ته لاړ شي که نه نو داسې کور والا خلک د دې پلار رشته داران د خپل خویندې وروڼه تا سره رضا دي که نه ستا خلاف دي اوس په دې ټایم کې؟ یاره جي والله بس تا راته پته نشته چې ما سره رضا دي او که خلاف دي خو ما لکه د چا په سلا مشوره باندې دا کار نه دی کړی دا ما په خپل سر باندې کړی دی جي او جي کمې کمې نشې کې څه نشه کې؟ یاره جي نشې مشې نه کوم. د پلار به د آیس د څونه وخت نه څکل او چېرته نه بیا راوړل؟ یاره جي د ده 3.5 کاله وشوه چې ده به څکله اورې جي او ده به د کږې والې نه راوړه. ته څه وایې چې لکه ته د 15 کال وې که نه او دغسې پلار چا سره سختي کوي یا وال ټکول کوي نو ټول خلکو له داسې پکار دي چې به پلار وژني؟ نه جي بس تا خو غلطي ما کړې وه چې ما چا سره سلا مشوره ونه کړو ما د جذباتو نه کار واخیستو او چې بقایا چا پلار همداسې هېڅ نشي کوي الله پاک دې ورته اول د نیکو هدایت وکړي او چې بس هدایت یې په نصیب کینی نو بیا چې هدایت یې په نصیب کینی بیا یې ځینې الله پاک واخلي بس په خپله د ویشتو باره کې نه. ستا نیکه چې کله د ایف آی آر کو هغه پکې دام ویلي تا یادوي چې اخترګل به د شپې لیټ راتلو کور ته پلار ورته ویلي چې په وخت راځه وایي د پلار د په دې وجه وجلې دی؟ نه جي
دا پلار ما په دې وجه باندې نه دی وژلی سرجیا خو زموږ د روټو کار دی خو وي لیټ که نه دا سهار چې مونږ به 5:30 بجې لاړو نو مونږ به د شپې 10:30 11 بجې راتلو جی دا خبره نه وه او جی څه خبره وه دا جی بس آیسو په نشه کې و هغه بس جی زما ورور بس په دغه ورځ باندې زما وړوکی ورور دی د 5-6 کالو به وي بس د باڼه چوکۍ هغه ته په یو کمیس کې په دې یخ جمې کې نیولې وه سرجي مور مې مراله وواله مونږ ټول یې ووالو بس چې ما ډېر د جذباتو نه کار واغسته او بس ما پرېړه دوی کې ستاسو په کور کې نور څوک نشې کوي که صرف پلار دی کولی نه جي صرف پلار مې کوله او جي ته چې څه ټایم تاسو دا ټول کار کړی دی ستا ته وایې چې مور به هم راله واله خویندې وروڼه به هم راله وال نو سته څه ګڼې چې ای به ستا طرف کوي دي نه پس به تا را خلاص کړي د جیل نه یاره جي بس والله دا پته راته نشته چې را خلاص به مې کړي او که نه چې دا راته ووایه دا ستا پلار به تماچه ځان سره ساتله ولې سرجي بس دا زما د پلار نه مخکې یو ماشوم لګېدلی او بس هغې وجې نه به ده ځان سره دا تماچه خو خیر هغې سره زموږ روغ هم شوي او داسې نور څه واسطه هم نه وه بس تا به د لیسنس میسنس یې ولا برابر کړی بس هسې به بیا کور پرته وه او چې چېرته به وتو راوتو نو بس ځان سره به یې ګرځوله تا چې دا کم کار کړی دی که نه ته خو به اوس جیل ته لاړ شي ټیک شوه د جیل نه چې روزي بیا به څه کوې او په دې اوسه پورې چې دا کم کار تا کړی په دې څونه خپېمانې یاره سرجي لږ نه ډېر پېښ پیمانه یم او چې د جیل نه روزم بس خپل 5 وخته ټیم مونځه او بس خپله مور خوشحاله او خپل نیو نیکه خوشحاله دي اوس دې نه پس به ته څه کوې دې نه پس ته کور ته تلی شي چې دا فرض کړو ته د جیل نه روزې او عدالت دې پرېږدي نو ته بیا چېرته ځې کور کې به دې ځای وي یاره جي بس بیا به مشرانو ته په پروزو نو بس څه به کوو خپلو مشرانو نه به بیا معذرت غواړو او جي کله چې تا پلار وویشتو ته خو وتښتېدې جنازې له یا قبر له یا چېرته داسې وله ورغلی وي بیا الله سرجي لا تر اوسه پورې نه یم ورغلی ولې وجه سرجي بس هلته د کور خلکو سره لا نه یم روغ او بس ترونه مې د هغې را سره عدالت ته تللي وه هغې را سره MA وکړه او بس هغې راته ویل بچې مونږ وي بس درته به څه ووایو ستا د خدای د مخه وه او به څه شوه خو داسې کار دی چې خپله مور رضا ساتئ اوسه پورې دې څه څه نشې کړي دي یو ځل یا 2 ځل یا ډېر ځل څه څه نشه دې کړې ده تر اوسه پورې بس صرف مې تس سرګټ مرګټ مې څکلي دي او نور مې څه نشي نه دي کړي تا خو د پلار بد یاد کړل چې ته به هم والې مور به هم دله واله تی 15 کالو ته چې ته را رسېدلې پلار در سره چېرته څه ښېګړه کړې وه دې دوران کې د اوسه پورې یاره جي ښېګړې به هم را سره ډېرې کړې وي او جي کله چې ته حساب کې نو ښېګړې در سره ډېرې کړې وې که وهل ټکولې در سره ډېر کړې یاره جي بس والله دا راته پته نشته ستا د پلار به کور کې جنګ جګړې کولې ته به یې موښلې ستا خویندې وروڼه به یې موښل تا ووجه نو ته خلکو ته څه ویل غواړې چې داسې جنګ جګړې کول د کله پلار جنګ جګړې کوي او وهل ټکول کوي نو څه کول پکار دي ویشتل پکار دي که نور څه کول پکار دي ویشتل نه دي پکار میډیکل ته دې نه پس ما خو غلطي وکړه چې ما ډېر د جذباتو نه کار واخیستو او زه هر دغه ته دا خواست کوم چې اول خو د آیس نشه ختمه کړي او چې دا نه ختمېږي او چې د دې دا چې کوم سړي پلار کوي نو بس هغې دي د والا د میډیکل دغه وکړي ګرانو کتونکو دې ټایم زه SP صدر ډیویژن عبدالسلام خالد صاحب سره ولاړ یم د دې نه مو پوښتنه کوو چې دا کم ایج والا ملزم چې کم د پلار په قتل کې نیول شوی دی د دې قانوني حیثیت څه دی دی به چېرته ځي دی به چېرته ساتلی کېږي او د دې قانوني حیثیت څه دی جی سر بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره خپل یو جوینایل قانون دی چې کم انډر 18 سونه هم ملزمان دي نو هغې دپاره یو سپیشل قانون جوړ دی هغې کې مخصوص نکات دي هغې کې انیشلی دا دي چې یعنې هغه به عام ملزمانو سره عام خلکو سره حوالات کې نه بندي هغې به هینډ کپس نه لګي او دې نه علاوه چې کوم د جوینایل ریلیټډ کوم قوانین دي هغې مطابق عدالت هم هغې ډیل کوي یعنې دا هم یو اگزامپل دی چې یو معاشره کې کور چې کوم دی دا یو بیسک یونټ دی هغې کې ماشوم خپل پلار ته ګوري او په هغې عمل کوي چې څنګه یې پلار ګرځي نو دی وي جوړ دغه هم روټین لایف دی هم دغه شی کوي او دا وینا کېږي چې څنګه د پلار اډکټډ و د آیس د 3 کالو نه او نو ظاهره ده چې د دا شکایتونه د متعلق هم داسې خبرې کېږي د ماشوم متعلق چې دم څه ټیبلټس یا څه دې ریلیټډ څه څیزونه اب مخکې که چې ته میډیکل ټیسټ وشو هغې کې به پته ولګي دم استعمالول
نو زما په ذهن کې او زما په اندازه مطابق دا ټول شی د دې ډرګز بیسډ هغه دی او هغه سنتھیټک ډرګز چې هغې استعمال نه بعد انسان دونه هایپر شي چې هغه ته دا پته نه لګي چې دا مې پلار دی یا دا مې زوی دی او هغه تماچه راوالي او خپل پلار ولي. سر معاشره کې موږ چې ګورو د اصلي استعمال ډیر زیات دی د دې کور د ماشوم تم د خپل پلار تماچه ډیره په اسانه ملو شوې ده. ایز پولیس افسر تاسو د اصلي د دونه زیات بڑھتا هوا رجحان حواله سره څه کاروایانې کړې دي او څه پیغام ورکول غواړي؟ ورته موږ بیسیکلی چې کوم دا ایریا دا ټوټل رورل لا او که هیسټوریکلی تاسو وګورئ نو دلته میلیټنسي او ایز ا کلچر دا ویپن دی ډیر فخر سره کیږي. آلدو پولیس خپل کاروایی کوي خو دیتا ایکسس دونه آسان دی، یعنی ورسره چې کوم ایکس ټرایبل بیلټس وو هلته کارخانې دي هلته نه بغیر هغه باندې اسلحه ملاویږي ښه ایزیلی ملاویږي. د ټول پاکستان نه خلک راځي او لایک دې ځایونو نه د اسلحه ځان لا مینج کوي. زمونږ که تاسو ته ما سره ایګزیکټلی اوس فګر خو نشته خو دې کې موږ ډېر زیات موږ کاروایان هم کړي دي موږ ریکوریز هم کړي دي. خو داسې سپیسیفک کیسونه چې په لرو علاقو کې یو کور کې یو سړي سره تماچه ده چونکې دی فلحال په بیل باندې دی نو موږ به فردر چې د بیل هغه وشي هغې نه بعد د نه به موږ معلومات کوو چې دسه دا پسټل د دو که یا دی وایي چې دا زما د پلارو نو دا څنګه راغلی او د دې فردر به موږ ډیټیل کوو چې کوم ځای پورې د دې ټیل رسي انشاءالله دا به فالو کوو. سر د ملزم خو عمر هم کم دی که فرض کو د سره د مقتول فیملی سره راضینامه ونه کی معافی نه کی نو بیا د قانوني د حیثیت داسې ملزم ته بیا سزا کیږي په دې صورت کې؟ دا ګوره جی عدالت ته مکمل اختیار دی په دې شیزونو کې. سر دا ملزم چې څنګه وایي چې یاره زما پلار آیس نشه کوله نو آیا پولیس انویسټیګیشن کړی چې د دې خبره کې څونه حقیقت دی او د دې فیملی بیک ګراوند باره کې مطلب تاسو څوک مخکې پکې نشیان شته څه دښمنیان شته داسې چې دا اصله ګرځوله؟ دا کیس فلحال دی کې هغه پراپر انویسټیګیشن لا ځکه نه دی شوی چې دا ماشوم فلحال په ضمانت دی بیل بیفور باندې دی. نو چې کله دی موږ ته پراپرلی د ریمانډ دپاره یا جوډیشل وټس ایور څه میلاو شي نو هغې نه به موږ فردر او دا شیزونه چې کوم زموږ انیشیل کوم انویسټیګیشن شوی دی په هغې کې دا کنفرم ده چې د پلار هم د آیس اډکټ ټیک شوه او دی په خپل هم داسې څه نه څه یعنی د رجحان و هغه طرف ته لایک میبي څه ټیبلیټس یا چې وټس ایور د هغه څه استعمالول او یو بدقسمتي خبره ده خو بهرحال زمونږ سره اویلیبل قانوني هغه کې چې کم ریمیډیز دي انشاءالله موږ به ټول استعمالو په دې کې. دې حوالې سره موږ ایس ایچ او بډابیر ناصر فرید صاحب سره خبرې کوو چې د دې د ملزم څنګه ونیوه او وجوهات څه او د ملزم خپل تفتیش کې تر اوسه پورې پولیس ته څه ویلي دي. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني جی دا 16/1/2024 وقوه ده. یو اطلاع ملو شو چې داسې توحید ګړی کې یو ماشوم خپل پلار وواژو. اطلاع ملاوېدو نه بعد مونږ سپاټ ته لاړو. سپاټ ته چې لاړو هلته مونږ ته نور معلومات هم دا وشو چې دا ماشوم خو انتهایي کم عمره و 14-15 سال عمر خلکو یادولو. نو هغې نه بعد دی فرار شو. چې فرار شو دا وقوه ډیره د خفګان نه ډکه وه ځکه چې یو ماشوم خپل پلار ووژو نو دا معاشره کې یو غلط تاثر ورکوي. هغې نه بعد د ګرفتارۍ موږ کوشش وکړو مختلف ځایونو کې د چې لکه کوم ځای کې د چانس و چې دی هلته موجود دی موږ هر ځای کې د غوله ټوله خو الحمدلله خیر هم دی ګرفت راو. نو کله چې موږ د ګرفتار کو نو دنه موږ ته پوښتنه وکړه چې دا څه وجه وه چې تا خپل دا پلار ووژو څه وجه وه څه وجوهات وو. نو ده وویل یاره چې لکه کور کې مختلف د تنګول راغستي وو مور باندې شکونه وو زموږ خپله غریبي م وه او بره نه ده ډېر موږ تنګ کړي وو. نو زه مجبوره شوم لکه ما دا سټیپ واغسته. ګرانو ملګرو د ملزم بیان هم تاسو واورېدو د پولیس تر اوسه پورې تفتیش نه هم تاسو خبر شوي. د پلار رشته یو ډیره خوږه ډیره محترمه ډیره غټه او ډیره د غیرت او د عزت رشته وي. خو د دې ماشوم بیان تاسو واورېدو د دې نه به تاسو ته اندازه شوي چې زموږ معاشره کم طرف ته روانه ده. الله دې باقي په موږ باندې رحم وکړي. د کرایم او داسې نور ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مهرباني.